السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوس سرانه نیوز چې مې کوم وکتو د غزا په حواله سره د فلسطین په حواله سره چې اوس نن سهار کې د اسرائیل فوج چې کومه ده په غزا باندې حمله کړله. په هغې کې په ګڼ تعداد سره ماشومان هغه چې کومه دی هغه شهیدان شو او ډېر پکې زخمیان شو. یقین وکړه سړي زړه ډېر سخت خفه کوي. سوچ چې موږ وکړو که نه، که زه یم که نه چې نن سبا چې پاکستان په خپل ځان شوی دی او دلته په سیلابونو شوی دی، بارانونه دي، دلته خپل مسایل سیوا دي، د دې نه پیدا چې کومه دی هغه اسرائیل ته وځي هغه د سوربګي زامنو ته. هغه اوس په ګڼ تعداد سره شروع کړل او دا اډر جاري کړی دی چې موږ غزا قبضه کوو. لکه څنګه چې هلته په بمباریانو کې په مختلف بلاسټینګ کې هلته پوره خاندانونه ختمیږي، په کور کې یو ماشوم پاتې کېږي. هغه درد څونه دی، هغه تکلیف څونه دی. که موږ لنډ سوچ وکړو نو دلته د سوات حالات، د بونیر حالات، باجوړ حالات، د هغې صوابۍ حالاتو چې موږ وګورو، دغه شان اوبه راغلي د یو کور نه ټول کسان وړي، یو کس پاتې شوی دی. په هغې څومره غم او درد تېرېږي، څومره تکلیف کې دي چې د هغې سره په دې غم او درد کې دا ټوله علاقه ولاړه ده، خو د هغې غم او درد او تکلیف نه کمیږي. او موږ ته پته ولګېده که نه چې د یو کور غم درد څومره، د یو انسان غم درد څونه یاره، چې بیا په یو کور کې چې یو ماشوم پاتې شي، یا یو کس پاتې شي، یا یو بوډا پاتې شي، یا داسې یو زنانه پاتې شي او د هغې ټول کور خلک نه وي. څومره ګران کار دی. دغه موږ وسول له مخکې پته نه وه چې دونه کوړمې لاړې شي د هغې څه حالات دي. نن موږ ته د غزا احساس هغه موږ ته په بونیر کې، داسې په باجوړ کې، دغه نه علاوه داسې په صوابۍ کې چې کوم سیلابونه لګېدلو، حالانکې دا خو یو د الله طرف و، بیا هم ګران خو دي که نه، ډېر ګران دي که نه، ډېر زیات ګران دي. او دغه شان په فلسطین کې چې کومه دی د هغوی چې کوم حالات شروع دي، نن سبا تاسو به اوس نیوز کتلي، تاسو وګورئ چې هلته هغو څومره پوځ چې کومه دی نور طلب کړی دی او د هغې سره هغو څومره کسان شهیدان کړه، څونه خلکو یې تکلیف ورسو. نو دا ډېر د درد بیان سره نشي بیانولی چې هر سړی بیان کړي. بس یا زما خو نور د خبرو کولو طاقت نشته. الله دې په خپل رحم کرم وکړي.